محترم مفکر اسلام استاد الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد مجتبی عامر صاحب حفظه الله تعالی هغوی د خپل د مدرسې د منتظمینو طرف نه بالخصوص خپل ډېر ګران ورور د دې ادارې محترم حضرت مولانا احمد سعید قریشي صاحب د طرف نه د زړه د کومې نه خیرالی وه او د هغوی شکریه ادا کومه چې هغوی دونه خپل قیمتي وخت مصروف ترین وخت کې موږ له وخت راکړه. تاسو ټولو طلباء کرامو ته درخواست دی توجه سره کښېنئ. حضرت استاد محترم مفتی صاحب به خپل بیان شروع کړي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله رب العزت فضل و کرم او مهربانی ده چې په هغه ځای کې زمونږ او ستاسو استوګنه او پاتې کېدل نصیب کړي دي چې هغه د دنیا د فتنو نه او د دنیا د ګمراهو نه یو محفوظه قلعه ده چې هغې ته مدرسه ویل کېږي. طالب العلم چې مدرسې ته راغی نو بس دی کامیاب دی. د ده انتخاب الله تعالی د 1,40,000 انبیاء کرامو د وراثت دپاره کړی دی. ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل چې زه د طالب العلم نه کله امتحان اخلم نو چې ما له ایسم جواب را نکي نو زه والا 40 نمبر ورکوم، ځکه چې طالب العلم فیل نه دی، طالب کامیاب دی، دی پاس هر وخت دی خو آپ لده په محنت باندې نمبر اخلي. وی زما په کتاب کې د طالب فیل کېدل نشته. طالب العلم مدرسې ته راتلل دا د الله تعالی یو احسان او د الله یو عجیبه انتخاب دی. یو کلی به وي په هغې کې به مالدار، جاگیردار، سیاستدان، تعلیمی یافته ارنګ خلق په هغه کلي کې وي، خو د یو غریب زمیندار د یو عاجز فقیر بچی به الله تعالی دین له منتخب کړی او هغه به د الله رب العزت د دین دپاره بستره اخیستې وي. وایي زه مدرسې ته ځم. بس دا د هغه غریب دپاره هم لویه مبارکي ده او د هغه طالب العلم دپاره هم لویه مبارکي ده.
الله تعالی دی د دې لارې د اکسیډنټونو او د آفتونو مصیبتونو نه مونږه په امان کې او الله تعالی دی مونږ د استقامت په دولت باندې مالا مال کی رونو دین ارسوک منی او خدمت کم خلق کئی او د مسلمانانو نه د دین د خدمت مطالبه شوی ده ځکه مسلمانان خو هغه دي چې هغه دین منل لري دین یې منل لري خو د دین خدمت کول غواړي الله تعالی مسلمانانو ته فرمایي كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله مؤمنانو دا الله خدمتگار شي یعنی دا الله د دین خدمت کوي دا الله تعالی د دین خدمتگار شي رونو کو نفس جنت لتللی دا غي د پاره دومره مسافرو او دومره کړهونو او تکلیفونو ته حاجت نشته کې دې شي چې په اسانه غونډه کوم سړی جنت تلاړ شي دا چې مسافرای برداشت کی لوګي او تند برداشت کی ګرمای او یخنای برداشت کی او د سپیس شوګری برداشت کی دا دی او عظیم مقصد د پاره کی چې دا الله تعالی د دین خدمت شي او دا الله تعالی دین زمونږ نرستو هم ژوندې پاتې شي که صرف صحابه تابعین یا د وخت لوی لوی خلکو صرف د خپل جنت تمه کوله نو موږ ته بنن دین نو را رسیدلی د صحابه د پاره خو یو امین کافیو چې نبی علیہ السلام پسې اشاعت ویلو بس ایمال دا ډیر د جنت د پاره چې نبی علیہ السلام منځو کی او نبی علیہ السلام فاتحه وی او پاغي پسې سوک امین وی نو داغه په قبولیت کې څه شک پاتې کیږي او چې بیا د نبی علیہ السلام سره دومره تکلیفونه برداشت کړیو چې داغي انتها نه و خو هغه چې دا مهنتونه کول او خوارای کولې نو هغه د الله دین خورول او ژوندې پاتې کول غوښتل رونو د الله دین کده یوي پیړای نه بلې پیړای ته منتقل کیږي او ژوندې پاتې کیږي نو هغه په تعلیم او په تعلم باندې په تعلیم او په تعلم پس دکړه او په خودنه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض قرآن مجید زده کوي قرآن نور توخی زب امرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق پوی کړل چې زما مرګ سره بدین نمرې چې ګینې زه وفات شم نو بس زه دفن شم نو ما سره دینم خښ شو نه دین به زمانه رستو ژوندې وي خو ذریعہ به سوي تعلیم او تعلم د دین زده کړه او د دین خودنه د دین په مهنتونو کې د خدمت چې کم مهنتونه کیږي یو دعوت ته یو جهاد دی مینز داغي کې علم دی کدايان دعوت کوي او علم ورسره نوي نو کې دی شي چې یو داسې سیس په خلکو کې خور کی چې هغه دین نوي که مجاهدین جهاد کوي
او علم ورسره نوي نو کې دې شي چې داسې خلکو باندې داسې یو سیز حاکم کی په خلکو باندې داسې یو سیز لاګو کی چې هغه دین نوي فعلم د دعوت میدان ژوندې دي او د دعوت میدان محفوظ دی په علم د جهاد میدان محفوظ دی او د جهاد میدان پاغي سره ژوندې دي علم په خپل حیات ته او ژوند دی نو دا چې کم سره یو ځای کیږي نو هغه کې ژوند پیدا کوي هغه کې ژوند پیدا کوي علم روح ته چې روح پچا کی ورزي نو پاغه کې ژوند راځي علم نور دی نو چې کم ځای له ورزي نو هغه ځای رڼا کوي هغه ځای رڼا کوي علم هدایت دی نو چې کم ځای درنه لار روکیږي نو په هغه ځای کې د رهبری کوي او لار درته خي نو په داسې یو شعبه کې په داسې یو خدمت کې مصروفه کېدل او داغي په خدمت کې لګول پښتانه وي سړې د تله خاورې خولې تواړي او په نستون دی وګړي چې الله تعالی په دومره لوی احسان کړی دی بادشاہ د خپل خدمت د پاره هر څوک نه منتخب کړي بادشاہ د خپل خاص خدمت د پاره ډیر اعتمادي خلق منتخب کړي او چې بادشاہ د خدمت د پاره منتخب کړي نو ته د بادشاہ شکریا وباسه دانه چې بادشاہ ته وای زستا خدمت کوم او په بادشاہ باندې احسان دی منت نه کہ سلطان خدمتی سلطان ہمی کنی منت شناس کی با خدمتت گذاشت احسان مزبادا چې زه د الله د دین خدمت کوم بلکې د الله احسان ومنه چې خپل خدمت ته پرې خودلې خپل خدمت ته پرې خودلې رونو د دې نعمت شکریا دادا چې په دې نعمت کې خپل استعدادات په اخلاص سره صرف کول په دې کې د کامیابی راز هغه په دریو خبرو باندې دی چې په لار د علم کې د دین د زده کړې او د خودنې په لار کې سړی کامیابی ترسي او د کامیابیږي نو دله د دریو خبرو خیال ساتل پکار دي یو دله محنت پکار دی سعی او کوشش ورله پکار دی دانا چې استاد سبق وای او دې په یو غوغوري او یا ناس توی او وای نوري زنه په حاضرو کې غیر حاضر وي سبق تناسوي او جیازونه الوزي کله یو په روان وي کله بل په روان وي نو دا نه وي چې په سبق کې ناس غیر حاضر وي بلکې چې سبق کې ناس دي نو بیا په کار د چې ناس وي استادان ذکر کوي چې په مجلس علمی کې بے توجهی دا کار د منافق دی په مجلس د علم کې ناس وي او بے توجه ناس وي یعنی مول ناس وي داس ناس وی لکه دې چې سبق ته نوی ناس نو دا د منافق کار دی عالمان وی چې کم طالب په د سبق کې د استاد په سبق کې بے توجه ناستو دا د استاد خائن او خیانتګر دی دو استاد سره خیانت وکړي چې کوم طالب العلم
د استاد سبق یاد نکو نو د استاد امانت ضایع کو د استاد امانت ضایع کو نو په سبق کې په توجه ناستا او سبق یادول سعی کول مهنت کول دا د کامیابی اولنې شرط دی د کامیابی اولنې شرط سعی او مهنت دی دا سه علما تیر شوی دي چې د شپې مهنتونه کړی دي د لاټینونو په دور کې بعد شپې 2 ځلې یا 3 ځلې په لاټین کې تیل اچول دومره و کتاب تناستو مطالعه کولې چې تیل بو ته ختمېدل او بیا به په لاټین کې تیل اچول مطالعه کولې داس علما تیر شوی دي چې هغه فرمایي چې مونږ چرته په اراده باندې خوب نه دی کړی یو سړی په اراده بستر خوره کی او په سنت طریقه سملی ای مونږ داس چرته نه دی کړی خو بس پراته وو کتاب کو خوب بغالب شو د قشان دی پر بیا وچنا صاحبای کې راویخ شو جوړ کتاب بم کوت په اراده باندې خوب نه لګړي نو مهنت دا ضروری چیز دی د طالب العلم نخا د کامیابی قران مویلدا واما من جاءك يسعى وهو يخشى چې طالب العلم راغی او کوشش کوي منډه وي طلب وکي خواري وکي مهنت وکي فجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فان السعي ليس لديه زائع کوشش کوا سستی مکوا فان السعي ليس لديه زائع دا الله تعالی په دربار کې کوشش ضایع کیږي نه الله د چا مهنت بے ضایع نه بوزي که یو ذهن نه کمزور وي خو په کوشش هغه نه لوی سړی جوړ شي ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې پاکوړي کې زمون استادو شیخ الحدیث مولانا محمد علی رحمه الله تعالی د سواتو د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله تعالی شاګردو هغه ورته په سند کې لیکلیو چې لا یدرسو د تدریس قابل نه دی فارغ شو استاد ته په سند لیکل چې د تدریس نشي کولای او بیا په کوړی کې هغه د ټاپ شیخ الحدیثو او ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایي چې تحاوی به ویله خو علما به ول راتل ډیر بهترین سبق به وي پیورز وته طالب العلم اوس شاګرد ویل چې حضرت اوس خود دې سند نه الله داته کروان کا کنه سند کې لیکلي دي چې لا یدرس د تدریس نشي کولای اوس خو ته خل ټاپ استاد دا الله ته اوس لري کا اگر ته کمق لدا خود دې الله برکت ته چې دې زه ناس تم نه الله څنګه لري کا دا خو هغه ما ته ویل چې محمد علي صدر کشتانه که مهنت ته او که سبا جوړ شي ګنی شیم نه وی داغه دعاګان شوي او زما سره ټوټه پوټه مهنت شنو داتې جوړ شو نو دا ټکه ز څنګه لري کوم په مهنت د نقص نډیر سره جوړیږي د تفتازانی په واقعاتو کې راځي چې کول ذهنو خو مهنتي انتهایی زیاتو د مهنت نتیجه شو چې الله ولا علم په یو عجیبه طرز باندې ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې ولیدو هغه ول خپل لاړې مبارکي په خلی کې توکړي او داغه نبی اثار تفتازانی بدلو داغه مهنت ثمره مهنت ثمره
نو مهنت لوی سیز دی دویم د کامیابی راز هغه په تواضع کې پټ دی چې طالب العلم صاحب العلم که استاد وي او که شاګرد وي خو چې صحبت علم سره راغلی وي تعلیمن وي که تعلمن وي نو هغه په عاجزۍ ښکلی ښکاري تکبر د بیوقوفه او د کمقل سړي کار دی د کې به عاجزي وي په دې خپل مهنت په غاوره نه وي اعتماد هغه به په الله وي عاجز وي الله ته به سوال د علم کوي الله نه به غواړي د علم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بارک راضي چې دا اول ذهن کمزور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سوکشته چې زول سور کم صادر خور کی ابو هريره پویدو زره صادر خور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپیډه کړي اسه داسه په هوا کې داسه لپیډه کړي صادر ته درې ور واچولې ابو هريره صادر راغون کو ځان سره سینې سره ولګاو ابو هريره پس داغه نه شعر شوی نه دی ابو هريره به سوال کو دعا به کولا اللهم انی اسالک علما لا ينسى الله علم غواړم خو چیر رانه نشي الله تبع عاجزی کې علم داسې شی دی چې د پیغمبر نه لوی عالم په انسانانو کې په مخلوقاتو کې څوک نه وي په امتیانو کې خو پیغمبر ته وایي قل رب زدنی علما منهومان لا يشبعان منهوم فی العلم ومنهوم فی المال دوی رسناک نه مړیږي دوږي چې ته نه مړیږي یو د مال وګي یو د علم وګي دا نه چې بس دق علم او خلاص شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا وایا چې رب زدنی علما دا علم زمون ضرورت دی زمون مقصد دی زمون حاجت دی زمون د سر تاج دی زمون د زړونو نور دی دا به الله نه غواړي په عاجزۍ باندې د نبی علیہ السلام دعاګانو کې نه راځي چې اللهم انی اسالک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا الله علم غواړم فائدمن عمل غواړم قبول رزق غواړم فراخه او زړه غواړم یریدون کې دا الله نه سوال کوي د علم او د علم نافع چې هغه د الله د دین د خدمت د سرلوړتیا د سربلندۍ ذریعہ وګرځي تواضع وي فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين الاصحاب دا الله ته عاجزي خپل ملګرو کې یو بل ته عاجزي دا نه چې کوم لقابلی او برید تاوي کشر ملګری ته تاسو کې چې دا د څنګه دی ته سمړه زما مطالعه خراب کړه دا تبا دی چې کوم ناقابل ملګری ته پلک پترس باندې ګوري دغه طالب العلم نشي کامیاب خوا کده ډیر قابل وي تبلیغیان رونه وي پیدا د قابلیت نه د په قبولیت ته قبولیت د پاره شرط تواضع ده پاجزای بنده خپل اخکاری تکبر په خوا به یو نات دی خلکو نات په وتوي و حمد خو پښتانات ستنات وي لوی د تا سره خایيږي لوی د شان دی الله او منتظر دی د فرمان واړه جهان دی الله نو لوی د الله سره خایيږي ځکه خو الله وي الکبریاء اداری الکبریاء ازاری الكبرياء ردائي والعزمة إزاري فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي لوی زما صادر دی عزمت او عزت زما لنګ دی یعنی دا ما سره خایيږي چې څوک زمانه راکاږي اور ته به ارتاو کوم سفر وای نه لرم
نو تواضع او عاجزی دا د بنده کاله دی منطقيان وای د ذاتیاتو په ختمېدو سره ذات ختميږي حیوان ناطق دی دا د انسان ذاتیات دي حیوان لري شو انسان ختم شو ناطق ختم شو انسان ختم شو په انتفاع د ذاتی سره انتفاع د ذات راځي فقر صفت ذاتی د انسان نه عجز صفت ذاتی د انسان نه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله کم انسان چې فقر او عاجزی نه قبلې دا انسان نه دی دا انسان نه دی نو دویم د کامیابی پورنای چې دا نو هغه عاجزی ده د الله دربار کې هم او خپلو ملګرو مینس کې هم دریم د کامیابی راز هغه اجتناب دی د غلط عقایدو د غلط اعمالو د غلط اخلاقو د غلط اخلاقو اقوالو خبرو د علم پلار کی اجتناب او پرهیز دا لوی سیس دی د علم پلار کی بد غلط اعمالنا د غلط اخلاقنا د دین وزن ساتي چې څومره دی د پرهیز سره سفر وکړو د دومره بدی په سفر کې نورانیت وي علم بدی نور وي دا بدی سره کې انشراح او کلاواله پیدا کوي سره بدی کلاو شي د علم تعریف کوي العلم نور يقذفه الله في قلب المؤمن العلم نور من اله ونور الله لا يعطى لعاصي امام شافعي رحمه الله تعالی وی علم خو کاله دی علم خو زیور دی علم د الله د صفاتو نه صفت دی دا ډیران تعالی نور کوي کمزړه چې ډیرانو د مخلوق مینوا د مال مینوا د دولت مینوا حب جاهوا د شهرت محبتو پای کی غلط محبتونو آگے ڈیران تا علم نہیں چاہیے کہ خانہ دل میں کچھ جگہ خالی ہو شاید کہ آ جائے کوئی مہمان عزیز گورا منگا او تاسو الله دې منګلا د اجتناب د ګناهونو نه د بچ کېدو توفیق راکړي ورونو اس یو مثال یو سړی دی هغه زمیدار دی د غنمو خمبای دا هغه صندوق ته مونږ خلک خمبه وي په خوا و کوټای وي اوس خمبې راوتلی نو کوټای ته چې کم دنو غنم لړه کوي خو دې کوټای ته او دې خمبې ته د یو طرف نه او د بل طرف نه منګکانو سوړي کړي دي چې دې ورته دا غنم گزاري دا پکې کته جمع کېدې شي اسوړو باندې سکیږي رونو کوم نیک اعمال کو سبق وایو تلاوت کو د ګناهونو نزان نه بچ کو نو موږ د دې نیک اعمالو په نور نه پویو دا نور نه جمع کیږي انور نه جمع کیږي ورنه رومیو مثال وي دو مثال وي یو مثال د خمبي وي وی موشتا انبار ما حفره زدست اسفنش انبار ما ویرا شدست منګک زمونږ زړه ته سوړي کړی دي داغي د وجنه زمونږ انبار خالی کیږي نو اول ایجان دفع شر موشکن بعد ذا در جمع گندم جوشکن اول د غسوړي بند کا د ګناهونو سوړي بند کا بیا غنم جمع کوا بیا به جمع کیږي دوی مثال وي یو سړی د تیار کې ناشته هغه د اور لټکې بلکی خو د تیار کې یو غل پټته تیار کې یو غل له
چې دې څنګه لټکې بلکی ناغه غلغه لټکی لروغون تکه دا سره اخلاص کی ناغه لټکې رڼا ته نه پریدي نو چې دې دا لټکی بلې او غل ولا اخلاصي نو دې برنا جمع کی رونو دا شیطان غل له زمون نیک اعمال او غنور هغه چې کمندنو په دې ګناهونو تبا کوي په ګناهونو حبت عمل راضی کنه راضی دا ځان له مسله ده ګناهونو باندې عمل نه برباديږي د معتزله او مسلک د چې برباديږي اهل سنت والجماعت یې نه برباديږي خو ما ویلی دي حبت کلنا حبت جزئی حبت د نور راضی دا خوند په خرابيږي لګ خوند په خرابيږي دا غنه کو اعمال چې کوم نور دی هغه نور په خرابيږي په دې لار کې اجتناب د غیر د محبتنا د اغیارنا د اغیارو د طرزنا د اغیارو د اعمالنا د اغیارو د اقوالنا دا د الله دوست سره د غیر خبري بد ښکاری ګورونو یو دشمنی او سړی په کاڼي باندې ولي سړی دی ګیله راځي ها دشمن ولي سړی په کاڼو نو خو که یو دوست په ګل باندې وښتي نو بیا یو دوست دی هغه بچاو وښتلې په ګل باندې نو سړی به دی ګیله راځي که به نه راځي ګیله به ته راځي د دوست د لاسو ګلم څوک برداشت کولې طلبه علما د الله دوستان ني امام شافعي وایي چې دای دوستان نشي بیا دوستان د الله شته نه نو د دوست د لاس ګلم د الله نه دی خو نو د الله رب العزت پاکان خلق پاک خوخي چې دا پاکان پاکي نو اجتناب دا د لاري یو لوی زیور دی الا بسړې مقصد کې کامیابیږي ایاک نعبد سعیدا ایاک نستعين تواضع ده اهدنا الصراط المستقيم اجتناب دی پنیغ به پلارزي په یو طرف او بل طرف تبکګيږي نه نو د منعوم علیهم په جماعت کې بشمار شي او د غضب والو او د ظالمینو نه وبچ شي الله تعالی دی موږ د نیکانو خلقو په جماعت کې شمار کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا وکي یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وكما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا كاشف كرب المكروبين يا مجيب دعوات المضطرين يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا إلهنا ويا إله العالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إليك رب فحببنا وفي أعين الناس فعزمنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأعنا ولا تعن علينا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتديت واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين بالسلطان العادل بالملك العادل اللهم اجعل كلمة المؤمنين كلمة واحدة وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النيران یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي یا الله دا مدرسه سره د ټولو مدرسو نه محفوظ کړي یا الہ العالمین روحانی ظاهری او باطینی حفاظت وکړي یا الله ظاهری او روحانی ترقی ورته نصیب کړي یا الله د خپل دین او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د خورولو مرکز وګرځي یا الله د دینه د دنیا ګډ ګډ ته یا الله دین ورسای او یا الله ته پر رضا شي یا الله دا طلباء عظام چې د لورو لونه راغلي دي یا الله د دې راتل خپل دربار کې قبول او منصور کړي یا الله د دې سینې د قران او د سنت علمونو ته پرانځي یا الله ته د خپل دین د خپل خوخي خادمانو ګرځي یا الله دې دا سه جوړ کړي چې څنګه خوخي یا الله دا سه جوړ کړي چې څنګه خوخي یا الہ العالمین استادان الله بصحیح طریقې سره د دې تربیت توفیق ورکړي یا الله د استادانو له صحیح طریقې سره د دې تربیت توفیق ورکړي یا الہ العالمین ته زموږ رضا شي یا الله بیماران صحت نصیب کړي یا الله د دې مدرسې ضرورت هر قسمه چې د غیبی خزانو نه پوره کړي یا الله د ټولو مدرسو ضرورت د غیبی خزانو نه پوره کړي یا الله کده تعمیر وی کده ارسوي یا الله ټول ضرورت د غیبی خزانو نه پوره کړي یا الہ العالمین مونږ په خپل رضا کې استعمال کړي ته چا چې شرعي حاجتونه وي د غیبی خزانو نه پوره کړي یا الہ العالمین قیدیان عاجزان په خوشاله خپل خورو کورونو تراولي یا الله زموږ ویلي نا ویلي سوالونه قبول کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين 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 يا رب العالمين.